هغه ته مخاطب او الله رب العالمین قریش مکه ته خطاب فرمایي د دې خبره چې کله دې خلکو ته حق خبره پیش کړی شو نو دې خلکو به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته الټا جوابونه د هغه حق خبره ورکول. نو په دې آیات کریمه کې اول خدا و فرمایي چې تاسو نه مخکې چې کوم قومونه تیر شوي دي، مثلا د نوح علیه السلام قوم دی، قوم عاد دی، قوم ثمود دی، اصحاب الایکه دی، مختلف قومونه ستاسو نه مخکې تیر شوي دي او هغه خلق چې د دینه پس راغلی دي چې د هغه علم صرف او صرف الله رب العالمین سره دی. د دې قومونو احوال خو تاسو ته ګوره معلوم دي چې هغه کوم خلقو د الله رب العالمین احکامات ومن الهغه الله رب العالمین کامیاب کړ او چې کوم خلقو د الله رب العالمین د احکاماتو نه روګردانی وکړه هغه الله رب العالمین هلاک کړ. نو د هغه احوال تاسو ته معلوم دي، س اجمالا س تفصیلا د هغه حالات تاسو ته قران کریم کې ذکر شوی دي او تاسو خپل سفرونو کې د هلاک شوه قومونو په هغه نشانات باندې تیرېږي. لکه څنګه چې سړی مکې نه مدینه ته ځي نو په لار کې چې کوم دی اصحاب فیل باندې چې کله ابراهه او د هغه لخر د مکی معظمه د شهید کولو په اراده باندې راوته چې کوم کاڼي الله رب العالمین د ابراهه د هغه په لخر باندې راورولې د اسمان د هغه کانو نشانات نن موجود دي. هغه ځای ته سړی لاړ شي نو داسې تور کاڼي دي او چې کله مینا ته سړی لاړ شي د دې ځای مسافر ته خو پته نه لګي چې کوم هغه ځای نه خلک ورشي نو هغه هم د غرونو کې بیا د شپې پراتی نو چې د مینا نه لږ مخکې مزدلفه ته ځي دلته په دې لاره کې دغه یو احاطه ده په دې کې الله رب العالمین دا چې کوم د ابراهه قوم د دې لخر باندې چې کوم کاني الله رب العالمین را ورولې تاسو د الله په ذات یقین وکړئ چې هغه کانو تاسو وګورئ نو هغه داسې ښکاری لکه چې څنګه اسمان نه غلې راووري داسې زی باندې پراته دي او د قدرت نشانو ته ګوره ټول تیر کاني کنکر کاني دي. دا هغه کاني دي چې الله رب العالمین با په یو هاتی باندې یو انسان باندې د اسمان نه راوغورځول نو دا به تینا بوت وته د ګولې نه زیات تیز کار به کول. زکه چې کله با جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چرته په سفر باندې تلو او یو داسې زیبانه با د هغه روانګي وشو تیرېدل به وشو چې هغه باندې مخکې قومونو باندې عذاب راغله او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او صحابه کرام ته فرمایل چې په دې زیبانه زر تیر شي اسنه چې د دې مخکینی قومونو په شان دي الله رب العالمین په مونږ باندې د دې زید نه وسط وجنا په مونږ باندې عذاب را لوري. نو هغه د هلاک شوه قومونو نشانات اوسم موجود دي. نو الله رب العالمین دلته دی خلقو ته د دې خبرینم د عبرت اخیستلو حکم فرمایي چې تاسو د مخکینی قومونو د هلاک شوه قومونو هغه نشانات وګورئ او قدم نه لیدې دم نه لیدې د يهود نصاراو نه بم سنا ساوري دي چې هغه درته د مخکینی قومونو سو واقعات ذکر کړي. نو د دې خلقو د بربادۍ نه تاسو سبق ولې نه اخلي؟ د هغه خلقو دغه حرکتونه او چې کوم حرکتونه تاسو کوي نو د دې ټول خبرونه باوجودم دی قریش مکه وبس کول تردید به او کو د دې خبرې او بیا دومره تردید دومره شک شوبه دومره
د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې فرمان رد به کول چې غیبه د خپل لاسونه په خلو کې ورکړه مفسرین او حضرات لیکلي چې د لاسونه به په خلو کې ځنې مفسرین حضرات فرمایي چې دا به د غوسې د وجې نه کول خلو کې به لاس ور او ځنې مفسرین فرمایي چې دا به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پر ټوکی مسخره کول نو د لاس به د ډېر خندا د وجې نه لاسونه خلو کې ور او ځنې مفسرین فرمایي چې د تعجب د وجې نه حیرانتي د وجې نه با دی خلکو د خپل لاسونه په خلو کې ورکړه نو بیا الله رب العالمین ورته فرمایي چې وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ چې دې خلکو بسویل چې مونږه خدا کم خبرې چې تاسو راوړې دي کم احکامات د الله رب العالمین تاسو راوړې دي د دې احکاماتو نه موږ ډېر په شک کیو زمونږ په زړه کې شک دی د دې نه او چې دې کمی خبرې طرف ته موږ راغواړې د الله رب العالمین وحده لا شریک ذات عبادت کوي د الله وحدانیت طرف ته راغواړې نو پدې کې زمونږ ډېر شک دی نو یو خدا سي شک چې بس معمولی غونډه شکی او د دې دا شک دومره زیات چې د شک د وجه نه بدی د خپل لاسونه په خلو کې ورکړه